علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سورة الروم آیت نمبر 9. هغه کسانو ذکر کوي کوم واقعه چې بیلا ذکر شو چې دوی دنیوي اسباب ته ګوري په هغه فیصله کوي، حالانکه اختیارات ټول د الله پاک سره دي. دا الله پاک د اسباب محتاج نه دی. دوی د دنیا ظاهري حالت پیژني، په هغه کې ماهر دي او هم په هغه باندې دوی فیصله کوي. او د آخرت باره کې یا د الله باره کې د دوی چې کوم عقیده ده هغه له هغې نه بې خبره دي. زموږ ستاسو کوم کسان چې د دین نه لرې کېږي، د هغو یوه وجه دا هم وي د هغو یقین او نظر ټول په اسبابو باندې. که داسې دې وکړه چې داسې به وشي، او که دوی داسې کړی وي چې داسې به شوي وه، حالانکې د دې نه نه دي خبر چې دا اختیارات ټول د الله پاک سره دي. که تمام تر صلاحیتونه زمونږ په دنیا باندې استعمال شي، هغه زمونږ دپاره فایدهمند نه دي. ځکه د مسلمان عقیده دا ده چې زمونږ د دنیا هر څنګه زندگی چې ده دا تېروځي، زمونږ فکر او سوچ د آخرت په کار دی. دا د مسلمان او د کافر منځ کې فرق دی. کافر صرف اسباب برابري، د هغې تحت زندگی تېروي، تمام زندگی د اسبابو نه تاویږي. او مسلمان چې د هغه اسبابو سره دومره کار نشته، بلکې دنیا سره کار نشته. کوم مسلمان چې د کافر په شان صرف په اسبابو نظر ساتي، د په عقیده کې کمزوری دی. موږ هم هغه چاته ویو دی ډېر زیات هوښیار دی، دی پوه دی، تعلیمونه وکړو، دا کار یې وکړو، هغه کار یې وکړو، پیسه یې وګټله، کاروبار یې ښه دی، یا په وخت باندې کار کړی دی، په وخت باندې ځان پیژندلی دی، په خپلو خپو ولاړ دی. دا قسم خبرې ټولې زموږ د دین نه خلاف دي. زموږ د دین سره تعلق په داسې انداز باندې دی چې د دنیا معامله زموږ د کشتۍ دپاره د اوبو ده. اصل سوچ زموږ د آخرت په کار دی. هوښیار موږ دې سړي ته وایو، حالانکې الله جل جلاله هوښیار هغه چاته وایي الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، چې هر وخت کې ناسته په ولاړه په پرتو باندې د ده په ذهن کې د الله او د آخرت او د قیامت او د قبر د دې سوچي. دومره فرق زمونږ او د کافر او د مسلمان په منځ کې دی. کافر باره کې الله پاک فرمایي یعلمون، دوی پوهیږي ظاهرا من الحیات الدنیا، د زندګۍ په ظاهري شکل باندې. تعمیر داسې پکار دی، آبادي داسې پکار ده، دی وخت داسې چې وشي بیا به دا کار وشي. وهم عن الآخرة هم غافلون، او دوی د آخرت نه غافل دي. اولم یتفکروا، ای دوی سوچ نه کوي فی انفسهم، په خپل نفسونو کې ما خلق الله السماوات، چې ندی پیدا کړی الله پاک اسمانونه والارض او ځمکه وما بینهما او څه چې د دې دواړو په منځ کې دي
الا بالحق مگر د پاره د اثبات د حق د آخرت د پاره پیدا کړی دي دنیا د پاره د څه نه پیدا کړی واجل مسمى تر یوې نیټه مقرره پوری دي هغه نیټه براشي که تاسو څنګه ژوندۍ تیر کړی دا څنګه خيار وته هغه خيارته بس د دنیا باره کې پکار را نشي وإن كثيرا من الناس يقينا زعت خلقنا بلقاء ربهم لكافرون فملاقات د خپل رب باندې انکار کوي اکثر خلق آخرت ته خیال نشته حالانکه دنیا کې او خيار د مونږ چې چاته خيار و د سې خيار ډېر تیروتی دي په آبادی کې خيار تیروتی دي په بادشاہي کې خيار تیروتی دي حکومت چلولو کې په هر لحاظ سره پورو عقل کې پورو په طاقت کې زیاتو په نفرۍ کې زیاتو په مال کې زیاتو په خیارتوب کې په انجینیرینګ کې په کاروبار کې په زراعت کې په هغه کې ډېر زیاتو دا غو څه حل شو چې دین پکې نو آخرت ته فکر نو هغه خیال لاړ تبا شو اوس کوم هم صرف دنیا ته خیالي اولم يسيروا في الارض ايدي نغرزي پزمکه کې فينظروا چې وګوري هم د پزمکه کې هغه سیده کنه وګوره تاسو كيف كان عاقبة الذين من قبلهم څرنګه شو انجام د هغه چا چې مخکې د دوی نه كانوا دوی اشد منهم قوة ډېر سخت د دوی نه په طاقت کې د دوی نه په طاقت کې زیات او خيارتوب کې زیاتو واثار الارض او په علامات د زمکه کې د نخي پریخي دي د نشانات پریخي دي اوس هم یادي وعمروها بدکلی وزمکی لرا اکثر مما عمروها زیاد دا حقنا چه دوی آباده کرلا دوی چه دا زمکه پس طریقه منی دنیا آباده کرلی دا دوی زیاد آباده شوا لیکن چی چلو شو جاءتهم رسلهم راغل دوی تا پیغمبران دوی بالبینات پواضحا دلائل سرا دون منل د خپل هغه خیارتوب دوی چې مونږ پوه مونږ چې څه کو دا ټیک دي فما كان الله پس نو الله پاک ليظلمهم چې په دوی ظلم کړي ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په ځان ظلم کو د پیغمبرانو نه منله آخرت ته فکر ونه تو صرف د اسباب نه تاوید انجام څه شو ثم كان عاقبة الذين بشو انجام دها چا اساءوا چک بدکول اسو عبد د بدو انجام به بدی ان كذبوا بآيات الله چې دوی دروژن کول د الله آیاتنا وكانوا بها يستهزئون او دوی په دې پوری مذاق وکاو عذاب برشي جنت دے دوزخ دے قبر دے سوال جواب دے دوی به پیشاړي کړلې يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا دوی پویږي په ظاهر ژوند دنیا وهم عن الآخرة او دوی د آخرتنا هم غافلون دوی غافل دي اولم يتفکروا دوی سوچ نکي فی انفسهم پنفسنو خپلو کی ما خلق الله ندی پیدا کړی الله پاک السماوات والارض اسماننا وزمکا وما بینهما او سچی د دې په منځ کې دي الا بالحق مگر د پاره د حق واجل مسمى
او یوی نیٹی مقرر دپارا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ او یقینا زیاد د خلقنا بلقاء ربهم لکافرون ملاقات د رب خپل انکار کوي اولم یسیروا فی الارض دوی نگرزی پزمکا کی فینظروا چوگوری کیف کانا سرنگی شو عاقبت الذین من قبلهم انجام د هغه چا چې مخکې د دوی نه كانوا اشد منهم قوه وزیات سخت د دوی نه په طاقت کې واثاروا الارض او په علاماتو د ځمکه کې وعمروها او آباد کړي و دی لرا اکثر مما عمروها زیاد د هغه نه چې دوی آباد کړلا وجاءتهم رسلهم راغل دوی تا پیغمبران د دوی بالبينات واضح دلائل سرا فما كان الله نو الله پاک ليظلمهم چې ظلم وکي په دوی باندې ولكن كانوا لیکن ودوی انفسهم یظلمون بزان ظلم کون کی ثم کانا بیاشو عاقبت الذین انجام دا حغچا اساء السوء چه بد کړیو بد ان کذبوا بآیات الله چه دروژن کړیو آیاتونه د الله وکانو بها یستهزئون او دوی په دې پورې چې مذاق کوم تاسو ته د غسل فرایض معلوم دي څو دي شمالي اتحاد طرف نه څاوات راتلی شي ډاکټر صاحب ها جی جی جزاکم الله احسن الجزاء زمون په غسل کې یو معامله بل پاتې شو د سنت تاسو ته ول دا مختصر ونه خبرو کوم چې موږ د هر شي حکم او پیژنو بیا به هغه شان فیصله کوو نو ته فرض معلوم شي فرض نه په غیر هغه کار نه کیږي پوهیږئ کنه بیا باغې پسې واجب دي واجب نه بغیر هم هغه کار نه کیږي واجب د نه پاتې شو هغه کار پاتې شو ورپسې سنت دي باغې چې د نه پاتې شو نو باغې باندې هغه کار کیږي خو ثواب کمیږي خبره پوهیږئ کنه به چاندا ته پوس نه کوم دا زموږ ذهن کې چې دا سنت دي نو کار او شو فرض ادا شو زمونږه کوم کار چې مونږ کوو او د سو کوو وصلو کوو منځو خو چې سنت را پاتې شو نو ثواب کم شو کار او شو بیا باندې کې مکروهات دي مکروهات دي ته وایي چې کار بیا هم کیږي نقصان نه دی شي کوم کار چې مونږ کوو هغه او شو خو ثواب کم شو چې زمونږ مکروهات او شي نو باندې کې چې نمبر یې کمیږي مونږ کوشش وکړو چې یو کار کوو چې باندې کې ډېر نمبر یې ملاوي شي
نو د دې خبرو به زموږ ذهن کې چې د دې حکم د مکروه دی نو موږ په هغې باندې د مکروه فیصله لګو حکم لګو یا دا سنت دی نو د سنت حکم موږ ته معلوم چې سنت څه حکم دی دا واجب دی د واجب موږ ته حکم معلوم چې څه حکم دی او د فرض حکم معلوم صحیح شو کنه په اوداسه کې په دې غسل کې زموږ 15 سنت دي څو سنت دي 15 سنت دي اولنې سنت دا چې نیت د غسل سنت دی غسل سره کې دا نیت څه دی سنت او دیم دا چې استنجا سنت ده یاد بشي کنه استنجا کول به څه دی استنجا مطلب دا چې تاسو په بدن کوم ځای کې پلیتی لګیدلې هغه ټول وینځي دو سنت شو درم سنت دا چې لاسونه تر مړوندونو پورې وینځل سنت دي لاسونه تر مړوندونو پورې وینځل سنت دي یاد شو څلورم سنت دا چې ټول او د سکول سنت دي په غسل کې ټول او د سکول څه دي سنت دي او پنځم سنت دا دی چې هر اندام هر ځای چې دی ټول بدن د باندې درې پیرو باچول سنت دي یاد بشي کنه بیا ته وکړي دي چې به وګورم زنانم د خبرو ته سوچ وکړي موږ دا زموږ یو شی دین دی په غسل کې څو سنت دي 15 سنت دي فرض پکې څو درې سنت پکې 15 ان شاء الله به ملي نه کوي اولنې سنت پکې دا چې نیت موږ د غسل وکړو سره نیت غسل کوي کنه نه راځي چې غسل کومه د پاکه غسل دا نیت کې دا سنت ده دم دا خبر تاسو ته کوم د سنت یو منټ سنت خبر کوم سره بالمازه ده بالمازه ده په من روان دي ورته شو خړ خبر اورئ خپل کې موبایل پوزې کې ملاړې وګونو کې ملاړې په بده حال شو راپورټ اپاتې ده خورنه راپورټ شو غسل یو شو کوم شو او شو څه پاتې شو سنت پاتې شو او د سنت کړه د کارونه به کې پاتې شو کنه خو غسل او شو ځکه فرض ادا شو نیت پکې نشته نیت کول سنت دی د استنجا کول سنت دی استنجا مطلب باندې پوښي په غسل کې یو خصم او داسې استنجا ده کنه لکه عام سره وړي کې او د سمات کې غټ او د سمات کې د استنجا خو موږ ته معلومه ده یو د غسل استنجا ده غسل کې ګیر چا پر کوم پلیتی لګیدلې دا منځلو چې شه ده سنت او درم نمبر چې د لاسونو تر مړوندونو پورې منځل سنت دي او ټول او د سنت ده او درې پیری په بدن باندې وبا چولو یا خپل ته یا پوزه ته هر ځای ته درې پیری وبا چولو سنت یاد بشي کنه که خیر ان شاء الله